دار آخرت خیر کور دا آخرت چی دے دا دل بہتر دے ولنعم دار المتقین ہم خاخ کور دے دا متقینو پرگان با اگر کم کور دے دا غی بیان شو جنات عدن یدخلونها جنتون دے اقامت داخلی دی جنتون تا تجری من تحتها الانہارو یا کی لان دول نہرونا لو فی ما یشاؤون دی لپدی کے اغدی چو کم دی ارادہ لری سچ غواڑی ما انتو ترد الاعین نفس اشتہا لری اور سترگی بلذت نمی اغا بدی توینو کذالک یجزی اللہ المتقین جزاور کے اللہ متقین دا دا دی انجام شنو الذین اغا متقین طواف الملائکتو وفات کی ملائکی طیبینا پدال کی دی خوشحالوی یقولون اوی سلام علیکم سلام دی پتا تبانی ادخل جنتا داخل جا جنتا بما کنتم تعملون تاسو عمل کو دا نیک عمل نتیجہ دا کریں حل ینظرونا دی انتظار نہ کئی الا تاتی الملائکتو کیا جا ملائکی او یاتی امر ربک یا امر درب کیا عذاب دے کذا فعل الذین من قبلہم دغا شکار کو آکسان پخوال دینو اغیم اللہ تعالی ہلاک کر ما ظلمهم اللہ بدی ظلم نو کرے ولیکن کانفسهم یظلمون دی پخپل زانو پخپل ظلم کو کنن فاصابهم سیئات ما عملو وردیتا جزا دا بدوغا چی دی کم عمل کرے وحاق بما کان بیستہزئون نادر دا اغا چی دی ای پر استہزا کولا دی تا دا استہزا نچی ملاو شو لگا کیا سوا کہ ہلاکت دا پنجم رکو شروع کی گی دا سورہ نحل دا دی رکو مخ کی سرا دا روت مناسبت تے کما قبلو بیان الفریقین بیان عاقبتهم دلتا بیان دا عذر باطل دا پارد منکرین حیث لم یفرقو بین الارادت والرضا دیوی دا زمان کار طول کی دا خدای پہ ارادہ دے خدای پہ ارادہ چنو خدای پہ رضا دے دی در رضا و دی ارادی فرق نکی حالانکہ در رضا و دی ارادی فرق دے ارادہ چکم دا جدا شے دے اور رضا جدا شے دے دا خیر و شر طول دا اللہ پہ ارادی پیدا کی مرید الخیر و شر القبیحی والقد خیر و شری من اللہ تعالی ہر چے رضا دا رضا دا اللہ پہ اسلام دا پہ کفر نہ دا رضا دا اللہ پہ طاعت دا اور پہ معصیت نہ دا نو تخلف دا مراد دے ارادی نہ نشرات لے دا عجز دے اتخلف دا مرضی دے رضانا دا رات لے شی دا تعجز چکم دے دانشی ویلے دا دیرو کو خلاصہ ان المنکرین جعلوا التقدیر الالہی والمشیت الالہیت ترسا لهم دا تقدیر الہی اور مشیت الہی زان لو ڈال گردو لے دے بین الکفر برات اللہ تعالی کفر دا خدا پہ ارادی دے وہ بھی رازن اللہ پہ دے راضی دے دا قیاس فاسد دے ذکر چو کفر چ دے اغا مرضی نہ دے او دا اسلام دا مرضی دے معصیت چ دے دا مرضی نہ دے طاعت چکم دے دا مرضی دے کچر کفر دا مرضی وے نو لما ارسل اللہ رسولا اللہ پیغمبران ولی لے گل دا کتابون ولی نازلول دا کفر مذمت ولی بیانو ما حق دا شرک ولی کو دا معلومی گی چھ درزا او دے ارادی پمین کے فرق دے دا ندا چوشے مراد سناو دے مرضی وی نا مراد بھئی مرضی با چکم دے دانی کفر مراد شو امرضی نہ شکنا وقال الذين اشركوا ويكسان کی مشرکان دی لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء تعالی ارادہ لرلوے من عبادت نو کرے ما سوا د الله نه دیسی نو زمون د عبادت د الله پر ارادے دے فورازن به اللہ پہ دے راضی دے دی دازان لے دلیل گردی دازان لڈال گردی ما شکنا نحن علی باؤنا نہ بمن شرک نہ برون شرک کرو ولا حرمنا من دونی من شیء نبو حراک ما سوا د اللہ نا یو شیء کذالک الذین من قبلهم دغه شکار کرو آپ پخواد دین نور خلا ابدادان لو در پیش کو فالرسول الا البلاغ المبین نہ دے پیغمبرانو بانی مگر بلاغ دے رسول دی او سرگن ظاہر پیغمبران چ اللہ لے گل خودی د پاره لے گل چې دی ته د حق او د باطل فرق بیان کی او دا ته اوخی چې معصیت دا د الله مرضی نه دی او طاعت دی کفر د الله مرضی نه دی او اسلام دی ان الله لا يرضى لعباده الكفر اللہ پر کفر ناراضی کیږي ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ما لے گلے په هر امت یو رسول
او تبیلی دی قوم ته ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تاسو بعد الله کوي او ځان ساتي د طاغوت نه. نو که عبادت د طاغوت دا مرضی د الله وي، نو الله به پیغمبران دې د رب لپاره ولې نازلول. فمنهم من هدى الله، آیت کی ته ہدایت کړی دی، ومن من حقت علیه الضلاله، ایت دی باندې گمراهی ثابت ده. فسیروا فی الارض، سیرو کې په سیر د عبرت او د نصیحت. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، وګورئ د انجام د مکذبینو، ہلاکت او خسران دے. دا تذکیر شو بایام اللہ. ان تحرس علی ہداہم، حضور علیہ السلام ته خطاب کئی کہ تحرس کے ددی په ہدایت چې دا ټول راه راست راشي، د پیغمبر خدا ارزوی چې ټول امت راه راست راشي. فإن الله لا يهدي من يضل، اللہ ہدایت نه چاہتے هغه گمراہ کوي. معلوم من ناصرین، دې لپاره به امداد کوونکی نه، اللہ دی مجبور کوي نه ہدایت ته. واقسم بالله جهد ایمانهم، قسمونه خوري په الله باندې په کوشش د قسم ډیر په مبالغه قسمونه خوري. لا بس الله من يموت، نجم دي ک الله چې څنګه مړ شي، ا بیان چې ما اډو کې شوري زریزه شو موږ ته باندې خلق راځي. حیات حیات لما توعدون، بلا دغه سندا وعدن علیه، وعده کړه وعده په خپل ځان. وحق ذلك حقا، چې الله به دا مړي جمع دي کوي او حساب کتاب به او قیامت به جزاء او سزا به. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر د خلقونه پوهیږي نه. نو دا وعده زر پاره کړی دا ليبين لهم الذي يختلفون فيه، بیان کې هغه چې دی په اختلاف کو اب او تخکار شي. ولما الذين كفروا، اچ پوښا کسان چې کافران دي، انهم كانوا كاذبين، چې دی د خپل به ته پتاو لګي چې موږ شرک او کفر وکاو، موږ درو جنونو. انما قولنا، الله خپل قدرت کامله ذکر فرمایي. عمر قول زما له شیء یوشی تداده، اذا اردناه، کلم اراده ولرو، ان نقول له كن فيكون، چې موږ ورته وایو شا، نو بس متصل امر سره فيكون، بس شنو فاده پار تعقیب مال وصل دا دې کې بیا ستعتل او سارتیا دا پکې نه. دا شپږم رکوع شروع کیږي د سوره او چې کوم نه نحل نه. د دې رکوع مخکې سره د عربت مناسبت ته، مخکې بیان د منکرین مکذبینو او بیان د عاقبت ته دی، دلته بیان د مصدقینو دی او بیان د عاقبت محموده دی. او د منکرینو ذکر همشته، هغه د پاره توبیخ دی، زوره نه ده، او ترغیب د صبر ته او ترغیب د توکل ته. د دې رکوع خلاصہ الذين جاهجروا وتركوا الاوطان لاجل التوحید والى کلمة الله، هغه کسان چې هغه وطن پر خود دي او د پاره د اجرا د توحید او د پاره د اعلان کلمت الله، دی مجبور شو په ترک د وطن معلوم باندې. فلهم جزاء الخير، دی له خیر جزا ده په دنیا کې هم او په عقبا کې هم. ولسا تعلق مع بالله تعالی انزل الله القرآن الحکیم، د احضار تعلق بالله لپاره چې خدای سره تعلق ټیک شي، الله قرآن حکیم نازل کړی دی او چې امر کوي په اتباع د هغه سره. فعلیکم باتباعه، اتباع د قرآن پاک کوي. بل تذکیر دی بایام الله او بیان د دلائل توحید دی. الملائکه لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، ملائکه کوم دی دی احسان د الله نه کوي او چې څو ته الله امر کوي بس حق کوي. نو بیان د عصمت ملائکو دام په دې کې راغلي. والذین هاجروا فی الله، آکسان چې دی هجرت کوي په لار د الله کې، فی سبیل الله، من بعد ما ظلموا، جب ظلم لکه اهل مکه شو، لنبوئنهم فی الدنیا، دی لبا ځای ورکو په دنیا کې، حسنتن دارن حسنه، خیسته کور مدینه منوره وا، ای کې د دې د جن خش پاغي کې. ولأجر آخرت اکبر، او دا خود د دنیا اجر شو، اجر د آخرت لوی. لو کانوا یعلمون، کدی پوی دے لما آثر دنیا الاخرہ، دی په دنیا په آخرت نه غوړه کوله. الذين صبروا، کسان چې صبر کوي، وعلى ربهم يتوکلون، او پر رب باندې توکل کوي، اذا پارسدی لهم البشرا، دی له خوش خبری ده. نو ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحي الیهم، ندری گلی ما په خواستانه مگر رجال، نارینا، زنانه چې ته پیغمبر نه دراغلی. ځکه دا مبنا ده دی په چې د ستر باندې ده، ا تبلیغ نشي کو زنانه आवाज عورت ته. الا رجالا، مگر نارینا، نوحي الیهم، وحی کو دیتا،
فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو سوالو کئ د اهل ذکرنا چې کوم پوی خلق دی اهل کتاب دی، که تاسو نه پویږئ په بیناتو باندې او په زبورو صحیفو باندې د پوی خندا پوتو کوي کنه. صفات دجال خو سوال لیکنه، صفات العی السوال نه لیک ذکر یعنی که تا ذکر چې قران دی لتبین للناس ما نزل الیہم، چې ته بیان کې خلق ہوتا چې نال شعر دیتا ولعلهم يتفکرون، او دې لپاره چې دې فکر وکړي او سوچ وکړي کنه. اول الذين مكروا سیئات یخسف الله بهم، دا تذکیر بایام الله دی. ایا پامن دی هغه کسان چې هغه تدبیر بد جوړي د سیئاتو، ان یخسف الله بهم الارض، چې الله دې جمدی پس مکنه باندې کده قارون غلا، یاتم العذاب من حيث لا يشعرون، دې تر عذاب ددا سے زرنا چې دې په نه پويږي، دې به راحت غني ورله عذاب راشي. او دعانات فی تقلبهم، یا ان شاء الله دې په تصرف د دې کې پاس فارو کې په سفر کې رواني الله راونی شي. فما هم بمعجزین، نبدی عجز کوئی اللہ لرا دا خدای غنف نہ پا سفر کے اور نہ پا حضر کے. ویاخذ علی تخوف، یون یا علی التنقص، پا کمی بانے کمی پا کراولی او کسان تے نواخلی. فإن ربکم، تخوف مانا تنقص تے، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک رب ستاتو صاحب در آفت تے اور رحیم دے صاحب در رحم دے. ایا نگوری دی حقت چا اللہ پیدا کی دی شوشینا او مالکی کی سوری دے دی د خی طرف نه کیل طرف نه سجده کون کې الله تا، او دی ذلیل وی عاجزی کون کی وی نو دا سورم دام سجده کې الله تا. د ما فی السماوات او چې پاسمانو کې پدمکو کې دي د هر قسم دوابونه د خپل شان مناسب سجده کوي، او ملائکه او دی تکبر نه کوي د عبادت طرف نه، دی یریږي د خپل رب نه د پورته نه من فوقهم چې بر عذاب را باندې را نشي. ويفعل ما يؤمرون، او کی اغا چې دې ته امر کول شي دا الله نبی امری دا چې کوم نه کوي، دا د ملائکه شان الله تعالی ذکر کوي. دا عمر کو شروع کیږي د سورہ نحل نه. دا عمر کو شروع کیږي د سورہ نحل نه. د دې رکو مخکې سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبل بیان مکر الماکرین والوعید لهم، مخک بیانو د مکر د ماکرینو او وعید د پاره د دی، او دل ترد په دې ماکرینو باندې او نه د شرک نه، او بیان د توحید دی. د دې رکو خلاصہ معبودکم واحد، ستاسو معبود یو دی، هو محسنکم، دا ستاسو محسنم دی، او فی المصائب ناصرکم و معینکم، اپا مصائبو کے ستاسو ناصر دے ستاسو امداد کون کے دے. لیکن المنکرین لا عقل لهم، منکرین دا پارا قلیس تا بے عقل دی. فبدل ان یقروا بتوحید اللہ تعالی و تنزیہی یسیئون الادب، پایوت دا دی خبر کے چی دی قرار کرے وے پا توحید دا اللہ پا تنزیہ دا اللہ، دی سعاد دا ادب کئی. واسم له البنات، او خدای له بنات ثابتی، هغه بنات چې دي ځان له بد ګڼي. تعالی عما یصفون، بعد دلائل د توحید دی او مذمت ته د نظر لغیر الله، او بیان دی د شامت د ظلم، د ظلم انجام دا بسی، د ظلم انجام به تباہی او بربادی. وقال الله، وی اللہ پاک، لا تتخذ الہین اثنین، منی سے خدایان دوا. ځنې خلق د خدایانو وي لکه مجوسیان شو، یو خالق د خیر دی بل د شر دی، یو تیزدان بل تهرمن وي. انما هو الہ واحد، دا الہ یو الہ دی، ذاتن صفتن عبادتن امرن حکمن. فیا فرحبون، خاص لمانو ویریږي بل چانه مې ویریږي. ولو ما فی السماوات والارض، جميع چاستانو کې زمکو دي ملکن او خلقن و عبیدن، وله الدین واسبا، دل دین د واسب دائم. افغیر اللہ تتقون، غیر د اللہ نه تاسو یریږئ مې یریږئ. ما بكم من نعمت فمن اللہ، کوم نعمت تاسو واصلی د الله نه، د الله تر طرف نه دي. د نعمتونو راوستون کې ورکون کې الله دی. فاذا مسکم الضر، کله مس کی تاسو تکلیف، فلیه تجئرون، الله تاسو اوازونه په طرفون اصواتکم،
بیا چې خدای توای ثم اذا کشف الضر عنکم چې کله لري کیا ضرر تکلیف تاسو نه اذا فريق منکم بربهم یشرکون ناصاب او فرقه تاسو نه درب سره دی شریک پیدا کی لام العاقبت لیکفروا بما اتیناهم چې دی کفر کی هغه چې ما دي تور کړی دی فتمتعوا د توبیخ شدیتا تاسو نه فواخله او د دنیا په متاع باندې فسوف تعلمون تاسو به پوښه په خپل انجام باندې کنه ولما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم الله دا نظر لغیر الله دی ګرځوي دی هغه د پار چې نه دي عالمان چا بوتان دي یا حصہ هغه نه مادي ترجق ور کړی دی هغه د بوت بنوم څه شی مقرری دي تالله لتسالن عما كنتم تفترون قسم می په الله وای په خپل ذات باندې قسمی تا نه بسوال کول شي دا هغه نه چې تاسو کوم افترا کولا دروغ مو جوړول لله البنات سبحانه ولهم ما یشتهون گیا الله له بنات مشرکان وویل دا ملائک بنات الله دي مهندي سوق دي سروات الجن جنو کې معتبر جنې دایمن دي ولهم ما یشتهون دی له دغه کې دي کمشته لري اسري د دې ځان لزامن خوخي خدای له لونه ثابتي لا بشرا حدهم کله خبر ورکړي شي اخبر احدهم خبر یو تنتا بالانثى په زنانه سره چې لور دی وشوا ذل جو مصدم او کظیم او د مخدد تور او د ډکی د غمنا یا توارا من القوم پټیږي د قومنا من سیما بشربه د ناکاروالی ځان ته خبر ورکړي شوی دی بیا دې په سوچ کې چې سو کوم سره امسکو علی هونن او ساتم په ذلت باندې ام الف تراب او کنه دفن کوم په خورو کې الا سما يحكمون بد داغه چې دی حکم کی دای چې کله رور به پیدا شو نو مختلف عادت وبکې ځینې خلکو جمده په ګور کې دفن کولا په دې وجرق بخوري اگر ته بکول نشي نو جمده به ګور تو ورزولا دغل به ولو کنست ځینې بداو چې هغه بلو کړه نو لکړه به ولا ورکړه او خان او بزی او ګډي به سروري دا د ذلت اجندو د ساروانانو اندر کبه او تواوسولا د چا دا طریقه وا نو دې خدان لا لونه دومره بدی شي او خدای لونه چې کم دې دا ثابتې غنه ابو حازم یو سره لوري شیوا دې بیا کوړه نه راته اخر د دنو خيار وا هغه وی مال بی حازم لا یاتینا یبیت فی البیت الذی یلینا لأن لم لد المنینا ليس لنا ماشینا حکمت رب العالمین سید ابو حازم لره چکور ته ناراضی او بل نږدې کور کې شپه تیری ولی ځکه چې مونږه دا ځامن دي چې ګولي دا د رب العالمین حکمت ته چاله نور کی چاله زنا نور کی چاله دواړه ور کې مې شاو حکیمه د چاندر ناری اولادی او نه زنا نه اولادی دې کو زمون سوس نشته کنه نزان لیلونه دومره بدی شي او خدای له کوم دې دالونه دا ثابتي للذي لا يؤمن بالاخره هغه سان لر چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې مثل السوء صفات ناکار ده ولله المثل الاعلى خدای له صفات اعلی او العزیز الحکیم الله صاحب د عزت ته او صاحب د حکمت ته اتمر کو شروع کیږي د سورہ نحل نه د دې رکو مکه سره د عربت مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان ظلم الظالمین واونا ذکر وبال الظلم وشامته مخکې بیان د ظلم د ظالمینو دلته بیان د وبال د ظلم دی او شامت د ظلم دی مخکې جل البنات د جل الله ما یکرهون خدای له ثابتی بنات او دلته خدای له ثابتی ما یکرهون چې دي ځان له بدګنی چالونه دي کنه د دیرو کو خلاصہ مثل الامم سلط علیہم الشیطان د پخوانو متورو پشان دی خلق بانم شیطان مسلط تے فالمفاسد لا يكون الا بالقرآن د دې مفاسد اصلاح دا نه مگر په قرآن سره دا بعد دلائل توحید دی ان سما فی الحقیقت سما اجابت وقبول دا سما چکم دا حقیقت کی سما دی اجابت تا دا قبول دا دون ظاہری دا ظاہری سما نه دا په ظاهر په کو به ووري او چلته کوز نه کې عمل په نه کې دا پشان نه سما دینو ولا يخذ الله الناس بظلمهم بشرط دی کنیول الله پاک خلق په ظلم د دې سره ما ترک علیها من دابت نه به پزمک باندې او دابت د ظلم دومره شامت ته
ارسب ختم شو ولكن يؤخر من اجل مسمى رسکل تر اجل مسمى پوری فجاجلهم چې کله نیټه د دی راشي لا يستغنون ساعتن نرسو کی بیاو ساعت ولا يستقدمون او نو مخکی کی لا يستقدمون عطف مجمع جمله شرطیه ده په ساخر باندې عطف نه ده لکه په تقدید راتو د اجل سره تاخیر خو ممکن ده خو تقدیم خود معنا خو بشانه جد له تقدیم نشی راتله کړه وی الله ما کرهون الله چې دی بدګنی ځان چالو دي وتصف السنتهم الكاذبه او چې وای جبید دي دروغ هغه سره وان لهم الحسنى موږ له خان جام دي کارونه کوي دا د بدای او موږ له خان جام دي دا هغه دروغ دي لا جرم حق دا ان لهم النار د دې خان جام نه دي لهم السوء دي لپاره اور دي وان مفرتون دي به مقدموني یا مترکون بي په دې اور کې تالله قسم دي الله په خپل ذات لقد ارسلنا لهم من قبلك لګلیو ما رسول په خاصانه امتونو ته ویلو شیطان اعمالهم خاصتکو د امتونو لپاره شیطان اعمال بد دي فوليهم شیطان د دې دوست او اليوم ننرضي في زعمهم الباطل لکه په دنیا کې او په قیامت کې هم دی به خپل دوست غنی راجم بشورتا وي موږ له سلارو خیا دا ولید دي اليوم ولهم عذاب الیم دې لپاره عذاب دې دردناک کنه ماندلنا علیک الکتاب ندارک ما بتابانی کتاب الا لتبین لهم الذي اختلفوا فيه ته بیان کی دی ته هغه چې دی په اختلاف کړي د امر د دین نه وهدن او هدایت ورحمتا او رحمت لقوم یؤمنون داغه قوم د پاره چې دی ایمان راوړي او د نور د پاره خلاص ځان نه الا خساره الا لازانه تاوان سیوا کینو اندل من السماء ایمان بیا د توحید دلیل ذکر کړي د انعام په صورت کې الله نازل کړي د اسمان نه اوبو په شکل د باران فابل الارض دې سره جمع د کړي د ځمکه پس د بعد موت یا پس د مرګ د دینه چایو بس ځمکه دا دلیل شه باس بعد الموت د تاسو په د مرګ جون شي او د دې ساله مرا وته د قوم په پټی تیر شوی په مځکه چې وچی سپکه نه او بیا باران بوشي او شنشي ویل او چې څنګه د امرز مکه الله جمع دی کا داسې ممړي الله تعالی جمع دی کوي ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون دې مذکور کې علامه را د الله د قدرت د باس بعد الموت هغه قوم د پاره چې اوري ګوره نه اوریدونکو د پاره اوري خو ټولو اصل اوریدل دل دي کن معنی هم کوي ایس خود باید بگوش دل شنود گوش گل انجان دارد ہے چسود دا خبر الله در رب کو ګوري دل پکاري دا گوش گل دا ظاهری کو ګندل ته فائدہ نه لري گوش گل با جمله حیوان هم دمس گوش دل مخصوص نسل ادمس دا د خټي کو ګنا دا د غوخي کو ګنا ټول حیوانات سره شته کو گوش دل دا مخصوص په نسل ادم پوری ادم علیہ السلام نسل تعالی اذن القلب دغه ګنا دام الله لا ورکړي دي نو دا اړه کوزول پکا دي هغه به سماوي چې کم هغه باندې عمل شي سما د اجابت او د قبول کنا دا نهمر کو شروع کیږي د دې سوره نحل نه سمت مخ کې بیان د دلایل توحید دلته بعد دلایل توحید الله تعالی ذکر کوي د دې کو خلاصہ دفع شبهتن دفع دو شبهه دا بیان بلسان الانسان کیف یظهر الکلام الالهی د خدای کلام د انسان په جبه څنګه ښکار کیږي او د باطن د کې ظلمات دي او دا چې کوم دینو باطن کې د نجاسات دي نو د څنګه دا د کلام الهی د په جبه راځي الله دا غي د لپاره مثال ذکر کو چې پيو تا ګورا دا د خشنو د ویني پمن کې راځي ارګونو باندې خالص نه پکې د ویني خلطي نه پکې د خشنو خلطي او دارنګ نه پکې د دم خلطي نه د فرض خلطي دا نه د غبین مچي وګوره د غبین مچي چې د یو طرف ته مادن د زهر دی لشکې زهر دی بل تر مادن د عسل دی په دې غبین کې اختلاط د دې زهر نه د قصید انسان په خله باندې د انسان په جبه باندې کلام الهی راځي اگر کده باطن ناراضی نو دا غیر سره ممانعات نشته کنه وان لکم فی الانعام لعبره بیشک استاسو د پاره په چار پایو کې عبرت ته نصیحت ته نسقیکم مما فی بطونه شرابو په تاسو هغه چې د دې په ګډو کې دي من بین فرسن
پمابے ناخشوں کے ودمن ادوینہ کے لبنن خالصا سائغا للشاربین پے خالص چ آسان تیری دن کی د پار دسکن کو کدی سخ مری دی پے تیریگی خوراک نہ تیریگی اور پے تیریگی دا راجی د نجاساتنا اور پہ کیسے اختلاط تھی اول کے سارے چلنگ چنو پے کے لگ سروال ہوئی کنا دوین اختلاط اور سروی اور ورگو وقت اور استرور بیا بالکل بدل پس بالکل صفاشی بیا سے اختلاط پہ کنین ومن سمات النخیل باجد میود قجرنا والاعناب دانگرنا تتو منه سکرا ورزقا حسنا تاتنی سے دینا سکر یعنی شراب اور رزق حسن آگا وقت کی شراب ممانعات نو بیادی کے مسلسل آیاتون سلور راغلی دی اور دی شراب حرمت راغلی دی ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون دی مذکور کے علامنا دا اللہ دا قوم دا پر چقل مندی گورے دا بیعقل دا پارنا لقوم یؤمنون لقوم یوقنون لقوم یتفکرون لقوم یعقلون وأوحى ربک الہام کا دے ربستا واحد التپمانا دے الہام سردا الى النحل دا گبین مچوتا انیتی من الجبال بیوندتن کہ نیشا دا غروننا کورونا بازے مچے پا غر کے گگ اولا گئی میں دوننا بازے گگ پا ونا کی جوڑ کی ماری اگچ دی جوڑی تا دا پار دا باکننا نن سمال خلق ڈبے جوڑی کری او پائی کے چکم لینو ای کے گبین اچینو ثم کلی من کل ثمراتیں بیا خورا تاسو دا ہر قسم میونا دا پا ہر بوٹی کینی پا ہر گلبانی کینی فصل کی سبول ربی کے ذلولا تطلقوا پلارو درب صابانی کہ مزللی بی دا لارس صاحب دا پارا آسانی بی وی لسمی پوری دا مچیزی بیا خپل گگل را دی لارت خطا کی گی نا یخرج من بطونها بعض خلق تی گبین معلومی دا گبین مچیونی سی تاروت پوری اتڑی اور بیا غفریق دی نو با غزیزی دے اور پسرور و روانی نو چی التورسی خپل گگتا پا دی بانے کا گبین معلومی نو دی تلار آسانی مختلف الوانہو راوزی دا گیڑو دا دینا سر دین چلتا کہ ظاہرم پا بل طرف رازی دا شراب مختلف الوانو چا گبین دے مختلفی رنگو ند دی زنی گبین بس پینی اور دا پلو سے دا گل گبین چی دے غسپی دا بیر گبین چی دے غسوری کد شرشمو دا موسم گبین ہے کہ بس جروالی اگا سر پائی کے اخکاری مختلفی رنگو ند دی فی شفاء للناس دی کے شفاء دا خلق دا پارا گبین کے شفاء دا ذکر دا مچے پہر زے کینی دا ہر بوٹی اثر چکم دے دا ہر گل اثر دا پا دے گبین کی وی دا شفاء دا پارا دا خلقو وی نبی علیہ السلام تے اسڑے راگے صحابی رور بانی میں دستون دی اسقی عسلن گبین والا ورکا اگر چی گبین ورکا وی سیب زیاد شو دستونا اسقی عسلن بیا والا گبین ورکا وی دیر شو وی اسقی عسلن صدق اللہ کذبت نواخی کا تا درو گیڑ روغ ہوئی او دا اللہ رشتیا ہوئی بس یا خیر کے جو دا جوڑ شو دستونا بس شو علماء ہوئی چی دا علاج خو دا طب دا اصولنا خلاف دے دا طب اصول دا دی چی دستونا ہی ناغیلا ممسک شے پکار دے چی قابض والا پکار دے چی دستونا بند کی او که قبض یغیلا مسل پکار دے دا طب لحاظ خو علاج بے ضد دے او دلتا که والا مسل ورکڑشم وی دا اصل کی دا دستونا دا ابتلا دا میدین راغلیو میدہ کے فضلہ دیر جمع شووا خوراک دیر کڑیو نو جمع شووا نو چکلا فضلہ خالی شولا گیڑا خالی شونا بس سرے چکم دے روک شو دیون دا حیجے علاج چکئی ویلا ڈرور طبیب پکار دے کہ دستونا والا زر بند نکی لیکن ظاہری مادئی کہ دستونا والا بند کل بیا سواب دا حلاکت تا پارا گردی پرید چا دستونا ہوشی ظاہری مادہ اوزی یو آغا ہو کنا یہ طبیب لراغلیو آغا والا دستونا لغور کرو ورطویل چی دا دستونا دیرو شوی چھوڑو خراب مادہ نکل جائے پرید خراب مادہ دا چوزی بیارا سیب دیر جات شو ویل پرید خراب چوزی بیا زنکدنی شو وی پرید خراب مادہ چوزی راوی مرشو وی شکر ہے کہ خراب مادہ نکل گیا تھا شکر ہے خراب مادہ ہر ایک نور بول سکے سڑے خوب مرشو اب تو شکر خراب مادہ ہوتی ہو کہنا ہے جی او یا شفادت پا انضمام دا نورو سرا دا معجونات تی اطریفلات تی دا ټول دے گبین سرا و سرا اختلاط را دی گبین کے جوڑی
نو انضمام د نورو دعاینو سره مراشي. بیشک بدی مذکور کا علامه را لقوم یتفکرون، قوم د پاره چې فکر من دي، بی فکر د پاره نه ده کنه. والله خلقکم، الله تاسو پیدا کړی ہے، ثم يتوفاکم، بیا به الله تاسو وفات کی. ومنکم من يرد، ثم پار تراخی شو عمر بدل در کی، سوک زر سوک پس بعد رد کی کہ ارزل عمر تا اخص عمر تا، لکه دمانت دنا پوی راشی بیا په خبر نه پویږي، نظر کار نه کوي، وګونه کار نه کوي، لاس اختیار کې نه، خپې په اختیار کې نه، جبه په اختیار کې نه. کله بعد علم شي چې دینه په پس د علم نه په هیڅ چیز باندې به مثال د ورکوټي کرامه سے وای من قرأ القرآن لا يسير بهذه الحاله. سو همیشه تلاوت د قرآن کوي دی ارذل عمر نه به الله ساتي، نو ذکر دار ارذل عمر نه پنا چې کم دی دا وخت دا. ان الله علیم قدیر، بشک الله علیم دی، صاحب د علم دی او قدیر دی، صاحب د قدرت دی. دا لسمر کو شروع کیږي د سوره نحل نه. دلتم دلائل توحید دی، التم صورت د انعاماتو، دلتم دلائل توحید دی په صورت د انعاماتو کې کنا. د دیرو کو خلاصہ التذکیر بآلاء الله تعالی و بیان دلائل التوحید. دا تذکیر دی بآلاء الله، دا الله په انعاماتو او دلائل د توحید دی. من ضرورت الامثله التوحید، بیان د ضرورت د امثله او توحید. وان الشرک باطل، شرک باطل لے توحید حق دے. فلا بد من اتباع الحق، لب اتباع دا حقنا والاحتراز عن الباطل، لب احترازنا دا باطلنا. احقاق دا حق، ابطال دا باطل، دا مقتضا دا عقل سلیم دا، سلیم قلم داوی چه دا باطل ابطال کوا او دا حق احقاق کوا کنا. بیان دا قدرت دا اللہ تعالی دے او عجز دا آلہ و باطل ہو دے. بل امثال چی دی دا شاید پا قرآن کی، په احادیثو کې، په محاوراتو د عربو کې، په هر محاوره کې امثال بیانېږي. الله هم دلته امثال بیان کړي دي. والله فضل بعضکم علی بعض، ورای که بعد تبادک باندې پر رزق کې، چا رزق فراخي، د چا تنګي، څوک چرګان خوري، څوک پلاونه خوري، څوک چې دال لمومي. هم الذین فضلوا برادی رزق ملامه ملکت ایمانهم، ندی هغه کسان چې غرار کوي ته پر رزق کې، رد کون کی د رزق پما ایوانهم باندې چې د مملوک د مالک دی او شان رزقي، د مملوک د مالک دی او شان حالتي. فهم فی سواء، چې دی بدی کې برابرۍ داسې نه کیږي. نعمت الله یجحدون، الله پر نعمت دی انکار کوي بلکې نه دی کوي. ولا جلکم من انفسکم ازواجا، اتاد نصوص ساتنا ازواج زنانه، جعلکم من ازواجکم بنینا، تا د ازواج ساتنا زامن، وحفظتن او د زامن وسی، تکم من الطیبات، د طیبات پاک و حلالنا، باطل یؤمنون و ایمان نه چې هغه بوتان دي، بالله یکفرون، او د الله په نعمت باندې دي کفر کوي، ناشکری کوي. دو من دون الله دا ناشکری ده، دی عبادت کی ما سوا د الله نه، ما داغه معبودانو لا یملک لهم رزقا، نجدی بار مالک د رزق، من السماوات والارض، نه اسمان نه زمینه ټکول کول شي، نه اسمان نه باران برول شي، شیئا هیڅ شی، ولا يستطيعون، او ندی دا طاقت تدی. فلا تضربوا لله الامثال، تاسو ما بیان خدای لر امثال، خدای د پاره مثالونه امثال ما بیانوي، خدای په خپل هغه امثال تاسو د فائدې د پاره بیانې. ان لعلم انتم لا تعلمون، بیشک الله عالم دی تاسو نه پوهیږئ، چې نه پوهیږئ د خدای په خبر عملو کوي. اوس الله مثل بیانې، ضرب الله مثلا عبدا مملوکا، بیانې الله پاک یو مثل دا عبدن تینا بدل لے پا عبد مملوکا سرا، لا یقدر علی شیئن، قدرت پا اس شی نلری عاجزی،
من رزق من رزق راحتنا ما دې کوئی کې رزق حسن دا دوار برابر دي پن کو منو او سر و جهرا دې داغینا خرج کوي سرګن او پټ او سرګن الیستون دا دوار باندې دي برابر دیو جنا دا بندگان ټول کې دي دا مملوک دي بغیر د الله دی قدرت په شی باندې نشته په خلاف د الله نه هغه صاحب د اختیار دی صاحب د اراده دی الحمدلله اتمام حجت سره په منکرینو باندې بارک الله علمون اکثر دې پوریږي نه وضرب الله مثلا جلین بیان الله مثال په دو سړو سره ادم ابکم یو د دینه چاړه دی لا يقدر عاشق خدا اسن الذي وکل علامه دې شقری په مولا باندې ولې ته خبره یو کوي ا دې چاړه دې په خبره پوریږي نه او نه دې په خبره مولا پوریږي دې شقلی بوجي علی مولاه په خپل مولا باندې انما یوجهو کم ترته متوجی لاته بخیر خیر ولا نه وروړي سوا د شرنا الیستی هوا برابر جزاء میں بالعدل امر کی عدل سرا صراط مستقیم ادے په صراط مستقیم بانی دا مثال شو د موحد او د مشرک دا مثال شو د توحید او د شرک دا مثال شو د الله او د دی بوتانو کا دول سمر کو شروع کیږي د سورہ نحل نه د دې کو مخک سره د عربت مناسبت ته چې څنګه مخک دلایل د توحید امثله د توحید دلتوم بیان د دلایل توحید دے او ذکر د معاد دے د قیامت ذکرم اللہ تعالی فرمائی د رکوع خلاصہ بیان دلائل التوحید والترغیب الى الشکر بیان د دلائل توحید دے او ترغیب د شکر تا دلائل قوم یؤمنون دلائل قوم د پای چې ایمان راوړون کی لئن مستفیدون چې کوم فائدہ غستون کی مؤمنان دي دون المنکرین المعاندین اچ کوم منکر دي معاند دي غیر پاردانه ده کنه ذکر قران پاک کې لقوم یوقنون لقوم یتفکرون لقوم یعقلون دا ذکر کوي کنه بل بدی کې تذکیر دے بآلاء الله او پدیمه رسول الله السلام هغه تبلیغ دے دون الاجبار اجبار نه دے نو حصر کراغله دے دا حصر اضافی دے حصر حقیقی دا نه دے چې نه تبلیغ دے او تعلیم نه دے نه حضور معلم مو او حضور مبلغ مو والله غیب السماوات والارض خدای له علم د کل مغیبات او اسمانو د زمکو دی امر سات الا کلمه البصر نه امر د قیامت مگر پشان د رب دسترګي او اقرب بل هو اقرب بلکې دینم قریب تر دی او چې الله قیامت نو بس قیامت نو ان الله على كل شيء قدير عاجبان قدرت ترون کړي ولا اخرجكم من بطون امهاتكم الله تقدر را د بطون د مین دوستاتونه لا تعلمون اجتاتوان په اس چیز باندې وای مرکب عقل حیوانی کې وای په چیزی باندې ما علم نو غیر د خپل ذات نه وجعلكم سمع والابصار تعالی ګرځول قوت د سمع او نظرګي ولا اړونا پستر ګووی نه په ګووره رته کوز کې لعلکم تشکرون دې تاسو شکر ادا کړئ د الله د نعمتونو علم یرو ایا دنی ګوري الا تیرے مارغان ہوتا مسخرات فی جو السماء چې دی مسخری په فضا د اسمان کې دی پورته الوزی دا دی چاټینګ کړي وزر ګورځان سره یو ځای کې دا پریوزی نه وزر خزینه بس دا چې پارامي او را پریوزی نه ما يمسكون الا الله ني دی الله غیر ځان بل څوک دانی ساری ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون دې مذکور کې علامات دي دا قوم د پاره چې ایمان راوړي مؤمنان د پاره دي کافرانو د پاره نه جعل لكم من بيوتكم سكنا عبدی الله تاسو د پاره د کورستان زید آرام کور تراشی آرام باندې شي وجعلكم من جل انعام تار سرود چار پایونه د سرمنو لدینا بیوتن کورونا کوټه اسدي خیمې دي تستخفونها تاسو سپک غنې دی لرا یوم ذانکم په یو د پر د کوچ تاسو اقامتکم لتخانه بدوش وي بس کور اور غاړه پوګه باندې کېدا بلځه کې بیا خیمه جوړه کا بیا کور جوړ کا من اسوافها د ورود دین او بارها د پښمننا چوخان دی اشاره وختونه لقبضی شي اساسا سامان اینه جلکونه جوړوي هغه نه کوم دې ټکرونه جوړوي هغه نه چوچوغي جوړوي و اساسا سامان د کور متان او سامان د نفع غسو الہین تر وخت مقرر پوری دا ټول د الله انعامات دي جعل لكم
غیر صاحب لپاره مما خلقا ان چې پیدا کړی دي ظلالن او سوري سایدار سيزونه دي چې تاسو به سوري اخلي غار ته نوځي کې خاني ته نوځي کوټه آباد کوي ولی په سوري باندې کې نه وجعل لكم من الجبال اكنانا نو د غروننا او ته خاني غرو کې غارونه بعض خلق چې دي غرو ته چې په غر کې ځان لځي جوړ کړي التوسی وجعل لكم سرابيلا تاسو لپاره قمیصونه دمر سربال دا تقيكم الحر تاسو ساتي د ګرمینا او د یخنینا والبردا دا لسابیل قمیصونه بل قسم چې جنگ نه چاز غری دي د اوس فنی کدای کوي تم نعمت علیکم الله تعالی نعمت پر تاسو باندې لعلکم تسلمون دې د پاره چې تاسو منقاد شئ حکم د الله تعالی فان تولوا کدی اعراض کوي سره د دلایلنا فانما عليك البلاغ المبين بیشک نه دنګر پتا باندې رسول لی ظاهر لل اجبار والاکراه مجبور کول ندی حاصل اضافی ده کنه یعرفون نعمت الله دی پیجنی د الله نعمت کوته اسمان بوتوي الله مکه نور کوئی الله د ابد چا الله دا ټول منی ثم انکرون بیا ته انکار کی بے شراکهم شریک پیدا کړي الله سره واکثرهم الکافرون اکثریت کافران دي د خدای حکم او طاعت دی نه منی کنه دا دولسمر کو شروع کیږي د سوره چکم دینو نحلنا ویلې ها نه دی ویلې ها وصله چې پدې وکړو کو خدي شوه دی وی دقائق قول اعتبار دی کنه وی مسله دا کټول قوم یو خای امام جزمی په خبره نو دا خبره له اعتبار دی پوښ مطلب باندې دولسمر کو شروع کیږي د سوره نحل مخک بیانو د توحید او د باس بعد الموت دلته بیان د باس بعد الموت ابطال د شرک دی او بیان د منازعې دی په مابین تابع اد مطبوع کی چامدل او دوال دی گمراہ کون کے مطبوع او گمراہ تابع دوال تابع داغی مین کی د منازعې داغی بیان دی د دې کو خلاصہ المنکرون لا عذر لهم يوم القيامه يسمعوا د منکرینو د پاره پر د قیامت هیڅ عذر نشتا چې ورول شي وهم يتبرؤون يوم القيامه عن الشرك دی ببدایخ کار کوي پر د قیامت د شرک نه فإن مريدون للإصلاح فالقرآن کې موجودون کله سا اراده لري نو قرآن پاک موجود دی په دې باندې خپل اصلاح کوي کاف شاف للإصلاح دې کافی او شافی لپاره د اصلاح فسعوا فی الاصلاح باتباعه تاسو سایو کوي په اصلاح خپل کې په اتباع د قرآن سره گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن بل بیان د شهادت ته پر د قیامت مانی و تذکیر بما بعد الموت او تذکیر د پاغه واقعات مانی چې راتون کی دی پس تمرګ نام و یوم نبعث من کل امه شهیدا اگر یاد کړئ اولی کو د هر امت نه او شهید شهادت کو یا سره داغي نبی دی ثم لا يظن الذين كفروا نه ځانو خبر کول لپاره معذرت لپاره هر کسان چې کافران دي مستعتبون نه به طلب کو درجو چې دی واپس شي او نور اعمالو کې خو وایزار الذين ظلموا العذاب کلوینیا کسان چې ظالمان دي عذاب لرا فلا يخف عنهم نه به تخفیف کول لدینا ولا ينذرون دینه مهلت ور کول شي د پاره د معذرت وایزار اشرکو شرکاهم کله چې یا کسان چې مشرکان دي شریکان پر معبودان باطل به تخکار شي قالو دی به وای ربنا اعظم ربا هؤلاء شرکاؤنا دا زمون شریکان معبودان دي الذين كنا ندعو من دونك هغه شریکان چې موږ بلل دي الها ما سوا ستانه نفعلق عليهم القول يبو تقولوا معبودان لا طاقت گویا وای کی انکم لکاذبون تاسو دروغجن یې تاسو عبادت نه کړې والقوا الى الله يوم السلام او دې بار الله تصلح دوست د صلح غواړي ودل عنهم ما كانوا يفترون غیب هغه دي کوم افترا کړه بیا بچا پناشي بیا به نه ویني الذين كفروا
اگه سان چې کفر کړی دی وصد عن سبیل الله او منکی خلق د لار د خداینا زدناهم عذابا فوق العذاب، یا عذاب فوق د عذابنا، یو عذاب دی او دا غیر پس بل عذاب. اقارب و حیاتن، اقارب دی جہنم، حیات دی جہنم دی، دانا قبر کم حیات و اقارب را دی بما کانوا یفسدون، پاگت دی فساد کو. میں من کل امت شہیدن علیہم، اگر زیادہ کا چولی کو ہر امت تا شہید پدی بانے دا نفسون دا دینا سے چا نبی دا دینے وجینا بک شہیدہ تا پدی شہید و پدی خمت تذکیتو علی اولائے پدی کسان جو مستا دے بد اخبرو مت تذکیہ کی نبی علیہ السلام. ونزلنا علیک الکتابت بیانا لکل شیئن، اور نالکے ما پتابانی کتاب قرآن بیان کامل دا ہر سی دا پار من ضروریات الدین دا دین دا ضروریاتنا، وہدن او ہدایت ورحمتن و رحمت، وبشرا للمسلمین او خوشخبری دا پار دا مسلمانانو دی تا خوشخبری دی پدی کہ دا جنت دا نعمتونو دا اللہ دا ثوابونو او دا دیدار کنا. سورہ نحل دا دیرو کو مخ کی سرا داربت مناسبت تے چی مخ کی دا توحید باز دلائل چی کمنینو دا ذکر شو، اور جامعیت دا قرآن ذکر شو چی قرآن پاک تے بیانا لکل شیئن دے، اور ہدایت اور رحمت تے اور خوشخبری دا. عدل توم بیان دے جامعیت دا قرآن ذکر دل تا امر پا عدل راغے، پا احسان، پا اطاعت ذوی القرباؤ، من دا فحشاء دا منکر و دا بغنا، دا جامع آیات تے نو دے کم ٹول منجیات اور ٹول چکم دے نو محلکات دا ٹول ذکر شو. دل توم بیان دے جامعیت تے کدے جامع دے منجیاتو اور محلکاتو ٹولو لگا. دا دیو کو خلاصہ بیان النظام الاصلاحی للقرآن الکریم، بیان دے اصلاحی نظام دا قرآن کریم دے، والترغیب الی اعفاء العہد، اور ترغیب دے پورا قول دا وعدے تا، والتنفیر عن نقض العہد، اور تنفیر دے دا ماتول دا وعدینا فی صورت المثال، دا مثال پہ شکل کی دا ذکر کئی. ونعن کتمان الحق، او من دا کتمان دا حقنا بسمن قلیل، لگ دنیا اسرکی او غیب وجبانی تو حق پٹائی. والترغیب الى الصبر والتوکل، ترغیب دا صبر و توکل تا. والترہیب عن تولی شیطان، اور ترہیب دا دوست دا شیطان نا. والتذکیر بما بعد الموت، مر نپت کما باغیبان یر ورکول دی، اور بیان دا حقارت دا دنیا دے اور دا نفاست دا عقبہ دے، اور دارنگ لچکم دے ترغیب دا آخرت تا اور تنفیر دا دنیا نا. دا دا دی رکو خلاصہ دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ امر بالعدل والاحسانی، اللہ امر کی پا عدل سرا. عدل چکم دے انصاف دے، پا توحید کو مانا دا عدل دا. ان شرک ظلم عظیم، شرک ظلم دے، مقابل دے ظلم توحید چو اگا عدل دے. نو دان لا احسان، احسان ادا دا فرائض دا، طول فرائض پرائبانی پورا کئن. و ایتائز القربا، ورکول صاحبان اقبل ولیتا، نادار سر اقبلوان سر امداد کے دعا جے، یو اجر قرابت دے، یو اجر دے نفقی دے. دا خو دری منجیات شو. وینان الفحشائی، منکی بہائن چا زنا دا، والمنکر او دا منکر نچ گناہ دے، والبغی او دا ظلمنا، دا دری محلکات شو. دا جامع آیات شو. یعظکم لعلکم تذکرون، دا تو پندر کی اللہ دید پارا کہ تاسو پن واخ لے کر. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، وفاق تاسو پادی دا اللہ بانی. اذا عاہدتم، چکل تاسو وعدو کئے معادو کئے نبیا تاسو پاغی وعدی بانی وفاق کوئے. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، مماتو قسمنا پست تاکید دا قسمنا. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، تاکہ اللہ پدار مانی کفیل، چی پا خدای دی قسمو خورو نو خدای دی کفیلو گردو، او چی کم دے نو خدای دی انتحاق دا حرمت دا اللہ بنا کئے.
ان اللہ علم ما تفعلون، اللہ علم انت تاسو کم کوئے. اس اللہ دی مثال پہ شکل دماتول دوادی ذکر فرمائی. ولا تکونوا مکے گئے تاسو کلتی پخشان دا اغزنانا نقدت غزلها کہ دا مات کی اس پڑی ریش پل اگر دا غیر شلی سپنسی سرخه باندې او چې کم دینو بیا یو زنانه وا چې نومری تا یا رایتا وا ماجګره پورې به سرخه وکنو بیا به پښت ورځلو شروع کړه. دا دغه خصلتو دا دغه کارو بولا و ناپو وا من بعد قوت پس د قوتنا ان کاسا سپړد شوی هغه تار خو قوی شي هغه مالک چې کم دینو هغه کلک شي او دای بیا اوس پړي. تتخذ ايمانکم نسیتا تو قسمون خپل دخلن سبب د فساد سبب د خدیعه بین ما بین خپل کې لاجل ان تكون امه اربع من امه یو ډله مضبوطی ابل کمزوری یو جماعت مضبوطی او کمزوری هغه پرې دی هغه امیر سے نبیات ختم کې بل تراشی د زره دین او تیز درک نو نه پکې موټرو نه پکې لاشن کوو نه پکې سو هغه نراشی بل نراشی دا کار مکوا. دا الله یو مثال په تور باندې بیانې اربع چې دا ډیری دغه بل امتنا انما یبلوکم الله به الله مولا ازمایش کی پدی سره د تاسو سره وليبين لكم اتعال بیان کی یوم القیامت پر قیامت باندې ما کنتم فیه تختلفون هغه تاسو به اختلاف کو دا امر د دین نه. ولو شاء الله که خدای اراده لرلوي لجعلکم امه واحده تاسو به ګرځولي وای یو امت یو ډلا مجبورن ولكن خدای دا سے نه کوي لیکن تاسو له اختیار درکو یدل میلار کی چې څوک اراده وشي د خپل اختیار گمراه شي او یدی من یشاء کاچه اراده وشي له هدایت کولو. ولا تسالون عما كنتم تعملون تانه بسوال کولی دا نه تاسو عمل کړی دي که خيو کبدي حساب بدل سره کیږي. ولا ايمانکم دخلن بینکم منی سے قسمون خپل سبب د فساد په ما بین خپل کې چې بدل قسمون اخره ایله دوکا ور کوي. فتزل قدمون پس اوخیږي قدمونه د محجت د اسلامنا بعد ثبوت پد ثبوت د قدموننا وتذوق السوء اوسکه تاسو بدایل رب ما صدتم تاسو منکی خلق عن سبیل الله دلار خدای خپل هم لري شي نور منه کوي. ولکم عذاب عظیم تا د پر عذاب دلوي. ولا بعد الله ثمن قليلا مال د خدای په دی باندې بیان تنقض الايمان قسمونه مات کړي ثمن قلیل لګو پیسو تاسو راو کړي. انما عند الله وخير لكم الله دې بهتر ساده بار د اجر ثواب نه ان کنتم تعلمون کتاسو په دله فلا تفعلوا كذلك دغه کار مکوئ. ما عندكم ينفدوا دا فنا د دنیا او بقا د آخرت تا هغه چې تاسو سره خلاصيږي د دنیا رتبه د دنیا جاه د دنیا عزت د دنیا هر څه دا ختمیږي. ما عند الله باقن الله سره کوم دغه باقی دی. ولنجزين الذين صبروا جزاء برکا سے صبر کون کی دی او صبر کی اجرهم اجر دی باحسن ما كانوا يعملون پاسد هغه سره چې دی عمل کوي یو پلس یو په وسوا یو په ولکا د دینوم ذات نو. من عمل صالحا سو عمل کی صالح من ذکرن د نارینه او انثى د زنانه هر څوک چې و محال د مومنی احوال باندې شروع دي والی د عمل صالح پر ایمان شرط ده. ولنه نو حیاتن طیبه دله بجن ور کو جنا کاته طیبه اگر دنیا کې د اطمینان د جن به د اطمینانی نه به په خاده پروايي نه به په غم پروايي هغه بداوي نه شادي داد سامانی نه غم اور د نقصانی او پیش همت ماهر کې آمد بود مهمانی نه لغم خفقان لا کا نه خاده خوشالي را کا زمادی مت میں چسرا دی امدا مہمان دے د سورۃ ململه د دنیا بنا ہمیشہ خوشحالی وی او نه به ہمیشہ غمی. وای یو بادشاہ وزیر ته کمال په نگین داسې خیر ولیکا چې خپم نو خوشاله شمه چې خوشاله نو خپشم نو هغه ته دا شعر وکړ. دانی کې بر سریر سلیمان چن کې بر نگین سلیمان چن نقشبود اره نبشتبود کې اینی زبگزارت پویګن سلیمان په نگین سلی کلیو دار اینی زبگزارت دا بومتی شي نو کغم دوم بگزارت او که خادی دوم بگزارت نو یو شه د دنیا دا باقی نه ده بلکہ فانی ده کنه. من عمل صالحا
سوک عمل کی عمل صالح د نارینه د زنانه او د مؤمن وی دلب جن ورکو جن طیب د اطمینان جن ون جنم اجل اور کو اجر دی پاسن اغا چې دې کوم عمل کوم وإذا قرأت القرآن کله ته قرآن لولې فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم ته پناه غواړه په الله سره د شیطان رجیم نه ظاهر کې سوګداوي چې اعوذ بالله رسو آیا ذکر دل تفاد پاره د تعقیب مال وصل شولا او فرمان اذا اردت قراءة القرآن د قرآن د قرأت اراده ولري مخکې اعوذ بالله وایا استعيذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله القوی من الشیطان الغوی انه ليس له سلطان الذين آمنوا بیشک ادا شیطان چې نشه غلبه پاچ مؤمنان دي علم يتوکلون او پرب باندې دي توکل کوي انما سلطان الذين يتولونه غلبه دي شیطان پاکستان دا چې دغه سره دوستی لري والذین هم به مشرکون اغا چې دي د الله سره شریک پیدا کوونکی نو شیطان تصرف چي دی د شیطان غلبه او تسلط دا په دغه نافرمانو خلقو دی دا سوار لسمر کو شروع کیږي د سوره نحل د دې رکو مخکې سره د ربط مناسبت ته چې مخکې بیانو د جامعیت د قرآن او دلته بیان د شبهه د دې په قرآن باندې او بیان د دفع دغه شبهه دی د دې رکو خلاصہ اذا وقع التبديل في النظام بحسب ضرورت الداعیه الى ذلك چې کله تبدیل واقع شي په نظام کې په سبب د ضرورت سره چې بلون کې دغه تبدیل تا جعلوا ذلك دلیلا لكون القرآن مفترا دی دا دلیل ګرځي چې قرآن مفترا دی ولې کله اوس کله بل سوی بسبب جهل اولئک عن المصالح ځکه چې دا خلک جاهلان دي د مصالحونه نو چې کوم څه سره نه پويږي نو الناس ادا ما جهلو دي او غافلان چې کوم دي دی با د خپل نقصان د خپل ګناه دا بدی باندې بوجي پر د قیامت باندې او بل تذکیر دے بما بعد الموت او بیان د شان د قرآن کریم دے او ترغیب د ہجرت تا او جہاد تا او صبر تا او بیان د نتائجو د ہجرت تے او د جہاد دے او د صبر دے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ کله بدل یا پر بل آیت باندې ناسخ راشي آیات په دې د آیت منسوخه باندې ولا لما ينزل امید کومل معترضه را آیه پاتې نازلی په صلاح باندې داغه د عبادت لپاره قالو داغه جزاء د اذا دی وای انما انت مفتر تو خدا نه جوړونکې کله اوس وای کله بل سوای بل اکثر العالمون اکثر نه پویږي نه چې نه پویږي نو هغه شي خلق دشمنان چې ما نه پویږي قل تو تنزل روح القدس نازل د قران لرا روح القدس جبرئیل السلام من ربک ایمتانا بالحق بحق السلام نو پدې کې ناسخم ته او منسوخم ته ليثبت الذين آمنوا ثابت کا سان چې مؤمنان دي وهدى وبشرى للمسلمين او هدایت او خوشخبری لپاره د مسلمانانو ولقد نعلم ام عالمانو انهم يقولون دی بوای انما البشر تعلیم کی بشر حضور علیہ السلام ترا یا سلمان فارسی ورته خي یا چې کوم دینو دا یو نصرانی اثر به حضور کله ورته نو هغه حبر هغه نه به سم ورته وتا وې دا ورته هغه خي الله فرمایي لسان الذي يلحد الاعجمي جب داغه چا چې دی نسبت کې غتا چې دی ورته خي اعجمیه کداغه سلمان فارسی دی قاعداس دی دا ټول اعجمیان دي وذا لسان عربی مبین دا قران چې دی دا په جبه عربی دی چې ظاهر ده څنګه دی ورته خي الا یمن بالآیت الله وشاکه چې ایمان درو پېتونه د خدای باندې لا یدیهم الله دی الله هدایت نه کوي چې د دې په ملایکه خاتمه په کفر ده ولهم عذاب علیم او دې لپاره عذاب دی چې کوم دینو دردناک نمبر طریقه ذبل لا یمنون بیات الله افترا کی د دروغ کسان چې ایمان پاتون د الله نه وروړي اولئکم الکاذبون او دا کسان دروغجن دي من بالله بعد ایمانه سوچ کفر کی په الله باندې پس ایمان نه دامیز کې استثناء را لاله
الا من اکرها هغه څوک چې اقرار پوشي وقلب مطمئن بالایمان او د دې مطمئنی او په ایمان باندې دا بشرط شی بشرط الاطمینان ولكن من شر بالکفر صدرا لیکن څوک پران دي په کفر در سینه په اختیار سره بی کراها نو جو جزای دادا فعليهم غضب من ربهم فدی باندې غضب د الله نه من الله د الله نه ولهم عذاب عظیم دې لپاره عذاب دردناک نه دا ولي ذالک بان مستحب الحیات الدنیا علی الاخره دا دې خبر کې دی غرق حیات دنیا لرا په آخرت باندې وان الله لا يهدي القوم الكافرين هدایت کی قوم کافر تا کفر چې کوم باقی پاتې کیدونکي اولئک تو الله علی قلوبهم دا ان الله مهر دې پلو باندې وسمعهم فغنو قوت سامعه باندې تارم پستر کو باندې اولئک هم الغافلون او دا کسان چې دی غافل دي د الله پاک د دلایل او د وحدانیت نه د قران نه لا انهم فی الاخره من الخاسرون حق دا بشکدا کسان دي په آخرت کې هم دي جانکاران دي دي ځان لزیان کی او دي ځان لتاوان کی ثم ان الذين هاجروا من بعد ما فتنوا او ثم جاهدوا او وصبروا ان ربكم بعد الغفور رحیم پس ان رب صاحب هغه کسان د پاره چې هجرت کړي پنځه فنده کې واقع شو بیا جهادم کی دا ترغیب چې هجرت او جهاد تا او صبر کی ترغیب سے صبر تم ان ربک من بعدها لغفور رحیم بیشک رب صاحب پس لدینا مغفرت کون کرے اور رحم کون کے دا اللہ و پہ رحم دا پین سمر کو شروع کی گی دا سورہ نحل دا دیر کو مختصرہ دا ربط مناسبت کان فی ما قبلو بیان الغافلین عن الاخرت الکاذبین فی دعواہم او بیان دا خسران دا غیو دلتا بیان دا خسران دے و خاص قوم دے پر صورت دا مثال کی او بیان دا عاقبت دا تکذیب دے دا تکذیب انجام دا اللہ تعالی دا ذکر کئی دا دیر کو خلاصہ یوم القیامت یجادلون دفع العذاب دا قیامت دی بمدادلی کئی مباحثی بکی دا دفع دا عذاب دا پارا اللہ نمجازتهم ضائعاتن دا دی مجازلہ بربادا وجن جا اعمال سیئت دی بمنی جزاد اعمال سیئو ولا قید الفاسدت او دا قید فاسدہ محالہ ہاں قدیر عادت در سے عذاب لری دی دی اصلاح کی دنیا کے اور چه اصلاح دنیا کی کہ عذاب نہ بچ بین افترائهم بیان د افتراء د دی دے وعدم فلاحهم او عدم د کامیابی د اخلاصی د دی دے بل رد دے احکام عندی او بانی دی کور احکام جو کئی دی بیان د حقارت د دنیا دے اور تذکیر دے بما بعد الموت اور ترغیب د توبہ تا بل بیان د محرمات واقعیو دے اور ترغیب دے اور چکم دے